اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة التکاثر مکیہ وآیاتها ثمان دا سورة تکاثر مکی سورت تا په ہجرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا مخشر نازل دا او پدا سے ہوتا آیتین دی دے سورت سے بنیادی اللہ پاک جل وعلا شانہ دا خبر کو چټول خلق په ژوندونه د دنیو شه ډېر شی دوکه کړي دي او دی د مارګ د تیوري نه بهر حال زیوت غافل دي او دی ته به مارګ نصوفه نو ببره درېمي او کله چې دی قبرې ته منتقل شي د خپلې بنګلې او د نېرې شی نه بیا به دی ته د قبر او د آخرت ټول منظر مخامخ شي الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل مارگ سړیتانو بیبر نسو پر درېمي او قبر دا د عملې د ټولې شی صندوق ته میشتو سمره عملینه چې دلته کی الله پاکه ټول په قبر شي محفوظ کوي بیا دې صورت بهر خلوال ول شروع الله پاک میشتو صدا ویایي چې او خال کې کسي د مول دولت د مځکې د پټۍ ډېرولې توسې د مونه په غفلت ساچولی کله سوف تعلمون توس په پوه شئ ثم کلا سوف تعلمون بیا لا وی چې ډېر زردو چې توس په پوه شئ برحال په خواب غفلت سے توس لګیای د قبر د آخرت زندگی توس نه ویرا دو خو توس ته به همیشه چې کوم ژوندین دا د قبر آخرت ولا آب ورست معلوم شي چې کله توس د قبر سره مختیان ورشي ارا اهل القصور اذا امیتو بنو فوق المقابر بالصخوري وی چې زه ډېر اهل قصور د بنګلې د مونی ولوینه وزیر اعظمون صدرون وینه چې میر هغه ویني چې بنګلې نه لوړل قبر ته لوړل مړه شول بنو فوق المقابر بالصخوري په قبرستان پوس غټه غټه پرشي تیزه کتبه په باندې ولاګولې ابو الا مباحتا وفخرا على الفقراء حتى في القبور توبها وی چې د دې شی انکاری وی ایس بهر حال فخر یې کړلو یو په بل باندې فخر کو په فقرا مساکین باندې په قبر شیا وی چې دا په کی سړی قبر دا په څنګه مرمر جوړ کو دا په بلاکې جوړ کړو په ژوندونو شیا بهر حال فقرا مساکین د زون لون دی غني چې کله قبرستان ته لوټ شي یې بهر حال دی ته خدای نه ور پوزړه او باقی ورثات علاوه ور پوزړه نه وي وی چې از یاد ودون خلق د صدرون وزیر اعظمونه قبرینا پونیر نا ممتاز وی خوی سا فائدہ نویر کوي اللہ فرمائی الحاکم پو غفلت ساچے ولی تو سے التکاثرو دیرولی دے مولے دالو دے بہر حال دے اللہ دے طاعتنا دے اللہ دے عبادتنا او دے قبر دا خیرات دے تیورینا تو سے غافل کری اے مو مول دولت دامرا دیر دا اے مو مزکے پاٹی مو بال باج دامرا دیر دی لکا بلدی شلاوی انما اموالکم اولادکم فتنہ بے شک ہے توس مول دولت توس بال باج دا فتنہ دو ازمیشتا حتی زورتم ترے وقت پر توس پہ زیورات ملاقات کئی المقابر دے قبرستان سرا یعنی چمڑ شئی دفن شئی بیا بے توس تا مول دولت بال باج ہے سفیدہ نکو دیر کلا سوف تعلمون ہرگز داسنا دو زردو چی توس پہ پوئی شئی اللہ دمکی ورکوی بہرحال چو خال کے کسی چی دا کیم غفلت سے توس لگی آئی د قبر د آخرت ژوندین توس ته بالکل پشپا ورسي ورا پزړه شنه درسي ثم کلا بیا هرګز داس نه دو سوف تعلمون زرد چې توس په پوي شي چې اخیری انجام د چا شدا والعاقبۃ للمتقین میشتو ساکیدا دادو چې اخیری انجام د تقوا دوری خلک د پر ډیر شوی په دنیو شدا په دوی بن غمینا مصیبتینا تکلیفینا ارسی خو اخیری انجام به دی ډیر انتهایی شوی ازکه علا پکوی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون زردو چې پوی بشي ولته به دزدار شي چې شپه دې په بدیار شي علاوه چې کلا چې روشه به دې پاته لګیږي کلا هرگز داسنه دو لو تعلمون کچره توس پوی شي علم الیقین په یقیني علم سره په حق خبره سره حقیقت تو ستار شي پاته ولګي چې اطاعت الهی او اطاعت رسول صلی الله تعالی علیه وسلم سمره ضروری ده لکه دایم براکوی لو تعلمون ما اعلمو کچیر توس پوی شي په باندې چې زس په یژل ضحکتم قلیلا توس په ډیر کام خندلای په دنیو شي ولا بکیتم کثیره ډیر زیات په مخ غار جړلای خو بهرحال په یژینا قبر اخرات ژوندین توس ته په ذهن شي پښپاور شي یو نه پوزړه شي درسي
ازکه توس د قبر اخرات ژوندونه نه توس مکمل غافل یې ولو ترى اذ وقفوا على النار بل دي شلاوی ته وی چې کچېره ته دی ویني چې دی مکمل په ير د جهنم مر ودروي بیا به دی ولز داشي لا ترون الجحیم خامخاب توس ویني جهنم د خپل بعد ملای په واجه سره بار خل دولته په دنیو شه تو خواهشات مطابق ژوندین تیر کړو علاوه چې جهنم به خامخاته ویني ثم لا ترونها بیا به خامخا د جهنم ویني عین الیقین پسترګ دی یقین یعنی حقیقت استرګ چې خلوص شي خو به بار خل غافلی لکه حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وګامه اتحاف سادت المتقین سے قتل الناس نیام اذا ماتوا فانتبهوا ټول خلق خبيولي دي کله چې د ایمرشي انتبهوا ول به دی بيدور شي ول به دی ویشي بیا دی وجنه میشتو ستا قبر اخرت اس زندگی خو په خاطر یا نشي ارسي ثم لا تسالون بیا به خامخا تاسو نه پښتنه شي یو مدین په دا ورځ د قیامت باندې عن النعیم د نعمتنا تو ته خوروک شوک صحت خط جمعه بال بيدامه درکړي وي ا دې تو په ژوندونه د دنیو شه سمرا شکریا ادا کړی وا الهاکم غافل کړی تو سے اتکاسرو ډیرولی د مولې دا الوده حتا زرتم تر وخت پر المقابر چې تو زیارتو کې د قبرستان سره مارګه پر هو هی ملاګه کړی دا بیا دی وجنه دای مبارک زکوی تعیس عبد دینار و عبد درهم هلوک تشي تباو بربود دشي اغه سړی چې غلامی د اشرافیو د نندرمې د سریو د سپینې زاره کلا سوف هرگز داس ندو سوف تعلمون زر دوی توس په پوي شي ثم کلا بیا هرگز داس ندو سوف تعلمون زر دوی توس په پوي شي حقیقت ژوندونه به توس ته پاته ولګي خو کله توس قبر تشوي کلا هرگز داس ندو لو تعلمون کچره توس ته معلومه شو علم الیقین په علم یقین یقینی حقیقی علوم توس ته هر شي پاته ولګي دا یقین میں مکمل سل په سلا برابر شو چې دا خو چې علماء کرام سویل د قبر اخرات ژوندین اخوار شه میز ولیدل لا ترون خمخاب توسوین الجحیم جهنم بیا خلیل دل ندی بار خلدته می خدای ور دوره کوي ثم لا ترونها بیا به خمخات توسوین دا جهنم عین الیقین په عین یقین سره استرګي روبرو انکو د حال به بار حلال شفاته به ته ولګي ثم لا تسالون بیا به خمخات توس نه پښتنه شي یوم دین په داوري باندې عن النعیم د نعمت د خداینا بهر حال په وجود د انسان شه درې سوا صد پوسا اندامینه په وندینه دي هر اندام متعلق په خدای پکې تونه پښتنه کو او بیا به په ژبه باندې مهر ولګي دا ټول اندامینه به غیری بیا به هر اندام یې چې نا ویلې په میش باندې گواہی کوي لوسینا سترګې بل اندام بیا به دوی ته چې ویلې غیری چې انت کن الله الذي انتک كل شيء اغه ذات مشتا قوت ویلې رکړای دا چې په دنیو شه ژبه ته خدای پاک د ویلې طاقت ور کړای وو برخل ژبه باندې به مهر ولګي او دا نه اندامینه به ټول غیری رجا انتهایی بنظیر عبادت ہے لوی بمثل عبادت تا ابو امامہ وی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول الله موت چود علی رسول دلنی علی عمل موت یدا عمل وشه چې زاغه وک قال عليك بالصوم دوم برکت و چې رجا ډیر نسا فانه لا عدل له دې بل هیڅ شی باروبار نشتا بار خلا جبا فضیلی دی عجیبا غاټی دی رجه خول چې سړی پارزګوری وکړو قرآن پاک میشتو ستا صفاوی چې لعلکم تتقون رجا په توس باندې فرض او په مخشومتیونه باندې فرض و او واجه فلسفه دادو چې توس په تقوا پارزګوری خپلوي چې سړی په رجا شي د سترګې د غیږې د خلې لشکې لحاظ وسوتي بیا دا یو لاس میاشت خدای مکمل سړی ته پارزګوری ور نصیب کوي امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.